مولانا دا کلمه دا اما بعد الحمدلله دیکی اغا بحث تر شیو چی دیکی بعدو نرست دی سویل غواړي تاسو ته دا خبر عرض کړی و چې دا یو مؤلف ته مفسر دی د ما بعد کې علت تعین د فن کوي او په دویمه درجه کې بدل دغه مؤلف سباز خصوصیات او طریقې ذکر کوي او درېمه مرتبه کې وله یو خسته نومېږي نو درېمه مرتبه کې وله یو خسته نومېږي الان اشرع وبحسن توفيق اقول د دین رستبا د دین وړاندې انا اسميه بعد ان متممه بانوار التنزيل ندا بولنم کی بیا بعدو کې احتمالات الحمدلله ختم شوی او بیا دوی مدار چې فإنك راغله او دفعه د پارسو اقسام دي 15 کما فاده جزائیه وی عبارت اصل کې داسې مهما یکم من شیء بعد الفلان والفلان دای ترکیب می کړو او دا فاچره دا فای جزائیه دا د ټولو نه بهترین جواب او بیا الته کې کټینګ شو په عبارت کې او دا کټینګ کیږي دا سه خلاف القياس خو نه دی خو دا کټینګ کیږي بیا سلف صحابه کرامو دا کلمه ویلی او بیا په منځ کې دا قضیه کما قضیه ده الحمدلله دا قضیه وضاحت شو ویلی مې وا قضیه کنه کدی کې مې نه وی دې کې مې نه ویلی دلته مې نه ویلی اصل کې دا شو چې مهما یکم من شین کې یو شی دا اشیاء نوی نو فإن یقینا اعظم العلوم مقدارا وشرفا بدا علم تفسیری نو سوال دار چې د دې ډول خبرو منځ کې لینک سره دا کومه قضیه ده دا شرطیه ده نو متصله ده که منفصله ده منفصله خو نه ده متصله نه دلته حکم بالاتصالی نو جواب دار چې دا متصله ده خدا لزوم چې ده دا ادعایی ده دې ته وی لزوم سم ادعایی نو که یو شی د اشیاء نه چرتوی پس تفلا تسمیه او د حمد او د صلات نه نو دا علم تفسیر به ارفع او های او فلان او فلان دا دعوه ده دا څه شی د لزوم ادعایی ده لکه یو سړی وای کله الله خدای وی د خدای خدای وی زوستانه بدل علم نو کله خدای خدای وی زوستانه بدل علم نو دا خدای خدای خو یقینا شته کنه نو زو بدل علم نو دا د دعوه کوي د دې ما قبل خبره او رستو خبره حالان کې د دې دوه منځ کې لزوم نشته نو دا لزوم هیڅ شی سني زینو کې ادعای وبعد پس تسمیه او د حمد او د صلات نه فإن أعظم العلوم لوید علومنا اعظم العلوم لوید چانا د علومنا هغه څوک دی په اعتبار د مقدار سره په اعتبار د چا سره د مقدار سره په اعتبار د مقدار سره او په اعتبار د عزت سره په اعتبار د چا سره د عزت سره وارفعها شرفا او په اعتبار د رفعت شرافتی سره ارفع د علوم په اعتبار د شرف سره او منار سره موضع النار ته وي موضع السته ویل کیږي اصل کې منار باندې ته ویل کېده چې وړاندې خلق با چې مسافرین بروانو نو چت غونې زیبه جوړ شي او الته کې وای اور بل کړو چې څوک مسافرین په لار رواني چای ته پته ولګي دلته خلک شته چې راستانه شي او الته کې ډوړې وخوري الته څه وخوري دا بده څه کېده نو دی اعظم العلوم په اعتبار د چا سره د مقدار یې د مرتبه سره او ارفع په اعتبار د شرافت او د منار سره د موضع نار سره د موضع سشي سره مراد ته نه دلته کې ټیک ته اصل کې خدای زیته وي هم دغه ځکه بچ ور بلیدن او خلکو بلارم د دې په وجه باندې شي کولې معلومه ولې نو دلته کې معنا دا شو چې لارې چې په معلومیږي ارفع شرف او ارفات په اعتبار د دې چې لارې ور باندې معلومیږي لارې ور باندې سکیږي هغه علم تفسیر دی الذي هو رئيس العلوم الدينيه چاغه رئیس ته د علوم دینیه هو رئیس العلوم د رئیس ته علوم د راسها د راس ته علوم دینیه او د مبنا د قواعد د شرعي او د اساس د څه شی د بنیاد او اساس
مبنا ده د قواعد د شریعت او د سشه ده اغا اساس ده د سشه ده اساس. علماء په دې باندې یو سوال نه حاصل د سوال دار چې توای چې اعظم د علوم مقدار اشر عرفا شرافا منارن دا علم تفسیر د دې رئیس ته اعلان کې رئیس خو خلق علم التوحید ته ویل ځکه دا غي موضوع ذات او صفات دا غي موضوع څه شی وي هغه ذات او څه شی وي هغه صفاتی. نو د دې اعتراض د خلکو دوه جوابونه کړل. جواب الاول موضوع د علم کلام ذات او صفات نه بلکې معلومه موضوع دی څه شی معلوم. او دویم جواب علماء کرامو دا کړی دی چې خدای الله بنده دا کلام د الله تفسیر کې خو کلام الله چېړلې کیږي او هغه مشتمل په توحید باندې او په عقاید حقه او باندې ذکر انه قرآن خو تبیان لكل شیء تبیان نه چاره نو چې قرآن تبیان د هر شی او بیان د هر شی او تبیان د هر شی قرآن نو پکې تا توحید وغیرہ هغه پکې تم را لګنه. نو لہذا د تفسیر مشتمل شو علم کلام ته هم او نور ته هم. نو د رئیس ته چا شروع نو لا یلیق لطاعته ان د لایق د دې د طاعتی د پارا یعنی تناول د پارا او تصدع یعنی تعرض د تکلم فيه په تفسیر کې په تفسیر کې وسو خبرې کوي. من بارا فی العلوم الدینیه فاق علی اقرانه برا فاق خپل اقرانو کې د پاسه وي چې کم کس فائق په علوم دینیه او کې ټول علوم دینیه او کې په اعتبار د اصول او په اعتبار د چا سره او وفاق ادا سره په خپل اقرانو باندې اوچت شوی وي په صناعت عربیه او کې صناعت جمع د صنعت دا علم ته یتعلق بالعمل چې دا تعلق د چا سره د عمل سره دته صنعت وی لکه دا کارونه نه دي ګلکاری او وغیرہ 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 دې ته سوې صنعت ودلته کې ویل کېږي خودت سویلی دلته کې صنعت عربیه او دا غرنګي فنون ادبیه فنون سشه بانواعها یعنی باقسامها په اعتبار د اقسام سره. مولانا تمره مسله دا چې دا صنعت عربیه دا خو لغت ته او دا غرنګي نحو دا علم معنی ده علم بیان دے معنی بیان بدی وغیرہ دغه تسویل کیږي او دارستو فنون ادبیه او هغه نام په دوه قسمه دي. فنون سشه ادبیه دې کوم سنه اصول لی او سنه پکې سشه دي فروع دي. لکه مثال په تور باندې د دې هغه اصول قوافی دي او دغه رنګي عروض و غیره دغه اصول دي او خط او قرض الشعر یعنی انشاء الشعر ویلا انشاء تاریخ دا پکې تفروع دي دا پکې تسری. زما مقصد دا دی چې دا فنون ادبیه د دې عطف راغلې په مخ کې صنعت عربیه و باندې دا عطف ته بعضی صفاتو ده په بعضی باندې عطف د چاره د بعضی ر په چا باندې په بعضی او مراد د دینم بسم دغه مراد دي صنعت عربیه فنون ادبیه. فنون ادبیه ما په څو قسمه کړه په دوه قسمه سری اصول درجه لري او سره دا فروع. ولنډ خبره دا او چې سړی په پوه شي چې صنعت عربیه فنون ادبیه هغه دغه ټول ته وي بس لنډ خبره ده بس چې نحو دې مزدی علم معنی بیان بدی په دې باندې پويږي او دغه رنګي د دې سره علم اشتقاق او علم عروض او دا علم قوافی او انشاء او تاریخ او د شعر وایلا چې دې قسم امور باندې ستاسو شی عبور دې باندې ستاسو شی بس دا حاصل دی. مقصد دا دی خاصمای شارحین ته لیکلي چې دا عطف د بعضو ده په بعضو باندې نور بنیادی حواله سره خبر اندغه اسانه ده. بعض خلک دلته کې دا سوال کوي چې ښا
قران د پاره وی ګوره د خلک کوئی چې دا به وای لس علمونه او دا نو د الله بندګانو د خدا نه دی ویل چې قران ترجمه د پاره ودا پکاري قران ترجمه خامیان خلکم کوي ور دیو چې ته علمي تفسیر لیکي نو په دغه سيزونو پوهه پکار ده کنه یو سره چې په دغه امور باندې نه پیږي په نحو نه پیږي هغه تفسیر لیکي علم بیان معنی باندې نه پوهیږي او سلی کې نه وسنګ تفسیری او خو بیا کمزورې تفسیری ده نه تفسیر د پاره شرط د قران د وینا د پاره دا شرط نه بلکې چاره پاره تفسیر ولا طالما احدث نفسي غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه هغه اوسه کیفیت ته مصنف ذکر کوي چې زما کتاب کې وکمي خبرې وي نو ولا طالما احدث نفسي دیر کرا ما په خپل نفس کې دا خبر راوړه ما دا خبره مې خپل نفس را کوله نفس کې مې راوړه دا خبره دلته لفظ طالما ما راغله تفتزانی سی وای ما پدې کې او په قلمه کې د مای مصدریه ده دا مای مصدریه دي دا کم ما دي مای او منها هنا چې مای مصدریه دي نو کلا د لتوال لما دا میم ځان نم ذکر کیږي دا میم سم ذکر کیږي او سنی خلک وي چې دا مای کافه ده مای سی شی دا کافه ده للفعل عن طلب الفاعل یعنی دا مای کافه ده دلته فاعل ته ضرورت نشته ٹھیک شو ا د دې د وجنه متصلم ذکر کیږي د دې د وجنه سم کیږي متصلم ال طالما کې دا ما څه ذکر کیږي نو یا پکې دا کلمه د ما مصدریه ده اته استعمال او یا پکې دا کلمه د ما کافر نو چې دا ما مصدریه شي نو بیا ځان لم ذکر کیږي ولا تعالی ما او چې ما کافان العمل شرب ما یوت الذین بشارع بیا څنګه ذکر کیږي متصل بیان مصنف چې تصنیفکم فی هذا الفن پدې فن کې چې تفسیر د کتاب باندې یو کتاب یحتوی بمعنی یشتملو چې هغه مشتمل علی صفوت ما بلغنی علی صفوت ما بلغنی په خالص او مخلص او صفا هغه چې ما تر رسیدلی د علماء صحابهونه او علماء تابعین او د علماء تابعیننا او د دین علاوه من السلف الصالحین د سلف چانا صالح زما په دې ځکه دا خبره تیرې دره چې تصنیف وکم په دې فن کې دی یو کتاب چې هغه کتاب چې کوم ته خالص علم ما تر رسیدلې د صحابه کرامو نه او د علماء کرامو نه او د دین علاوه چې کوم سلف صالحین دي او وینطوی ازما په دې ځکه دا پیریدله بان اصنف او چې تصنیف وکم په دې فن کې چې هغه یحتوی دي او وینطوی دي وینطوی راګیرون کې وي احاطه کون کې وي ران غختون کې وي على نکت البارعه بارعه بمعنی فائقه دا نکت جمع د نقطتون ده نقطتون ویل کېږي الاثر فی الارض بضرب القضیب لرګي سره رمالي زمکه کې ټکه وਹੀ نو دې ته وایي چونکه دا عمل سببي د استخراج د دقیقې نو دقائق طبيعت شی ویل کېږي نکات دا تسمیه د مسبب د پیسم د سبب دا تسمیه د سبب د پیسم د سبب فانا کوئی څه مطلب یو سړی چې استخراج د دقیقې کوي او باریکی راو باسي ناغټن کې دا سچل کوي لاندې اثر کوي پزماکه کې د ازمکه پټی کې د سی وਹੀ نو دا عمل سبب د استخراج د دقیقې او د معنا د باریکه معنا اوس هغه باریکو معناګانو ته نقطې وایي ناغو ته چې نقطې وایي دا تسمیه ورکړي د مسبب ته چې دغه دقایق تی په اسم د سبب سره چې هغه پزماکه کې لرګي وهلي ندی ته وی تسمیه د مسبب په اسم د جا سره د سبب ولطائفنا غلطائف رائقت جغر رائق وی رائق څه مطلب موجب سره په تعجب کیا چي استنبطا جمع استخراج کړي انما او زمان وړاندې من افاضل المتاخرین د افاضل د متاخرین کې چې کما غوړه خلک
او د اماثل بمعنی اماجد ادام فاضل لی امثل غورا کستوی غورا محققین او زما دا کتاب ینطوی زما دا کتاب یحتوی زما دا کتاب ینطوی زما دا کتاب و یعرب یظهر دیبا ظاهرین عن وجوه القراءات دا اغا طرق دا اغا قراءاتنو نچکم مشهور دی او المعزی المنصوبہ چی اغا منصوب دی ائمہ کرامو تا اغا ائمہ چی اغا اتا ائمہ دی او مشهور ائمہ دی چی امام نافع دی ابن کثیر دے ابو عمر دے ابن عامر دے عاصم دے حمزہ دے کسائی دے او اتمی یعقوب حضرمی دے او د دین علاوه د دیوون علاوه شاذ د دین څه دی نو هغه ائمه کرام چې اته ائمه کرام دی او څه دی مشهور او دا رنګ هغه شمال زمه د شاذ چې کوم روایت شي دا قراونه چې هغه معتبرین دي نو زما پسره کې دا خبره تابعه را تابعه چې یو داسې کتاب ولیکم چې يحتوی ینطوی یعربوی چې داسې قسم کارونه وکي لیکن ګامونه قدمونه منشو اغستله هغه ته غټه اتړې او زنجیرونه پراته الا مگر قصور د بدعات زمان یعنی ما سره سامان یعنی ساز او سامان د علم کمو نو دسه قسم ګران قدر امر او ګران قدر کارتا اوچته ده هم نشوما دسه ګران قدر کارتا اوچته ده نشوما پاسې ده نشوما دسه ګران قدر کارتا سره شوما کېدل هغه اوچته ده نشوما الا مگر قصور د بدعات زمان یثبتونی یعنی یعوقنی واشغلنی زی مشغول کولما عن الاقدام د اقدام نظم انا کولما عن الانتصاب د ادری دلون فی هذا المقام په دې مقام کې حتى سنح یعنی حتى ظهر حتى چې ظاهر شما تپست استخارینا ما صمم به عزمی اغه خبره چې زما عزم او زمان مضبوطی اراده هغه ور باندې شیشه وکړو هغه تصمیم یو کپاغه او کلکواله وکړو فيما اردته هغه چې ما اراده کړې و او اتیان به ما په هغه باندې یعنی صمم به عزمی على الشروع اصمم به عزمی على الاتيان بما قصدته هغه چې ما قصد کړی ناویان په حال کون زماتی چې زه بنیت کوونکې ما ان اسمیه چې زبول نوم کېدم بعد ان اتممه د دین رستو چې زی پورا کما زبول دانم یک دبر ان شاء الله بانوار التنزيل و اسرار التعبير زبول نوم یک دبر بانوار التنزيل د دینم بس شی انوار التنزيل او اسرار التعبير فها خبردار انا الان زوس اشرع شروعكم وبحسن توفيقه اقول او حسن توفيق ده الله ویناکم وهو الموفق لكل خير الله توفیق ورکون کې ده هر خیر ده الله معطی ده ده هر سوال الله ورکی هر سوال الله سبحانه وتعالى ده سړي اغا منی نو یو درو سلور خبرو ته اشاره شو په آخر کې یو دا چې دانوم چې دیک دی باز خلک اول کې نمیک دی او باز خلک څه شک دی نو دینه پته ولګیدل چې د اول نظر کې دانومو چې کله پورا کم بیا به سنوم انوار التنزيل به ورته وایم دیمه دا چې توفیق لفظ ته وای دستادن درکې کارې لغت کی او اصطلاح کې درکار خیر نو دا توفیق معنا ده چې اسباب موافق شي د مطلوب خیر سره غو توفیقی اصطلاحي او چې اسباب موافق شي د مطلوب شر سره هغه خذلان اشر توفیق په فعل مقدمی کمایی غتا سنورو کتابونو کې ویل زمن پنځ باندې مای وی خو صحیح خبره ده چې یو هغه ته قدرت متمکنه ده یو متیسره ده هغه یو مقدمی او د بل ور سره سي مای
دا خبرم ختم شو. او الله توفیق د هر خیر ورکي. اشاره شو د خبره ته چې وړاندې څه خبره کړل نه می وای چې د کتاب ولیکه چې داسي دي کې او ګنا عجب شانت راځي، یو ګنا تکبر شایبه تکبر راځي. نو دغه قلعه قمع په دې سره وکړه چې نه وهو الموفق لكل خیر. اصلورم خبر الله مو ورکون کې د هر سوال له الله جل جلاله سوق دې سوغ والی ورکي. نو هغه حدیث شریف ته اشاره شو چې تاسو الله تعالی نه غوښتنه کوئ، نو داسې غوښتنه وکړئ چې وانتم موقنون، چې تاسو مضبوط یقیني. نو سوال به الله تعالی نه داسې طریقې سره کول پکاري چې سړی خپه یقین چې یا الله ته مال راکای دا. نو په دې طریقې سره د الله جل جلاله نه سوال کول پکاري. وصلی الله علیه